بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. پروگرام د نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ دی د پختونخواہ ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اردوونکو، مونږ اکثر داسې حشرات وینو چې کله هغه حشراتو نه مونږ تنګ راشو. بعضې حشرات چې دی سره زموږ ماشومان لبې کوي، او بعضې حشرات داسې وي په بعضې علاقو کې چې هغه خلک خوراک دپاره هم استعمالوي، او بعضې ځای کې حشرات داسې وي چې هغې نه دا زمیندار تنګ وي، او که نور څه نه وي نو د ماشو نه خو تقریبا موږ ټول خلک تنګ یو، او کله ورته سپری کوو، کله ورته لوګې کوو، کله څه کوو کله څه کوو. نو زموږ نننی پروګرام هم د حشراتو حوالې سره دی چې د دې په افادیت باندې خبرې وکړو، او که فرض که داسې حشرات دي چې هغه څه نقصان رسوي یا څه قسم مسایل جوړوي، نو هغې نه موږ څنګه نجات حاصلولی شو، او آیا د نجات حاصلولو چې کومې طریقې موږ سره دي دا محفوظه دي که غیر محفوظه دي. دا ټولې خبرې به موږ ګورو، او د ماحول باندې د دې اثرات به هم ګورو. د دې لپاره موږ سره نن ډاکټر توحید اقبال صاحب دی چې پروفیسر دی د اګریکلچر یونیورسٹی امیر محمد خان کیمپس مردان، او بنیادی طور دی چې کوم ریسرچ تحقیق کړی دی او پی ایچ ډي کړی دا هغه په حشراتو کې کړی دا چې انګریزي کې ورته انټومالوجي وي او په اردو کې ورته حشرات موږ وایو. نو ګران اردوونکو، زه به غواړم دا چې خپل پروګرام طرف ته راشو او تاسو ته د حشراتو حوالې سره آګاهي درکو، ځکه چې دا ډیر زیات ضروری دی زموږ د ماحول دپاره، زموږ د زراعتو دپاره، او چې څومره هم دا حشرات دي د دې څه نه څه فواید وي، او که بعضې نقصان دیم وي نو هغې نقصان ازالې دپاره څه طریقې کار موږ اختیارولی شو. نو ټولو نه اول خو زه توحید اقبال صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه صاحب. ټولو نه اول خو به زه یم چې که تاسو خپل یو مختصر غوندې تعارف وکړو، نوم به ښایي ما خو سلک ډېر دی کېده کو که چېرته څه غلط مې پکې ویلي هم راته ووایه، او که فرض که تاسو څه منشن کول غواړئ نو. ډېره مهرباني، تاسو بالکل صحیح انټروډکشن وکړو. زما نوم ډاکټر توحید اقبال دی، اسسټنټ پروفیسر اګریکلچر انټومالوجي، او امیر محمد خان کیمپس سره زما تعلق دی. ما په اګریکلچر انټومالوجي کې په ټیکسانومي باندې ریسرچ کړی دی، کې موږ مختلف حشراتو آئیډنټیفیکیشن کو پیژنو چې موږ سره په غیر چاپیره ماحول کې کم داسې حشرات دي چې کوم موږ استعمالولی شو د په ځای د دې چې موږ سپری کوو او مختلف دوایان استعمالو د حشراتو د کنټرول دپاره. ډاکټر صاحب، د ټولو نه بنیادي سوال خو دا دی چې حشرات به موږ څه ته وایو، یا د حشرات څه څیز دی؟ دا ستا سوال ډېر داسې ویلی شو چې ډېر ډایورس سوال دی. حشرات هر هغه مخلوق یا موږ ته په انګلیش کې ارګانیزم وایو چې کم شپږ خپې وي. اوس شپږ خپې به څوک شماري، د یو میږي شو یا د دغه، او که نه ولې چې که دا موږ ته عام دغه کې جولا وایو، که د هغې ګورې هغې اته خپې دي، نو بیا بعض خلک وایي چې د حشراتو کې راځي که نه راځي. نو حشرات کلاسیفیکیشن موږ داسې کوو چې کم مخلوق شپږ خپې وي، نو هغه چې کم د په حشراتو کې راځي. دې نه علاوه بیا د دې وزرې هم وي، د دې سترګې هم وي، د دې ورسره موږ انټینې ورته وایو هغه هم وي. نو په مختلف حشراتو کې دا مختلف دي، خو موږ چې عام کوم وینو په دې کې جولاګان دي چې هغې اته خپې دي، او نور ماشې شو، میږي شو، مچ شو، د دې ټولې شپږ خپې دي که نه. نو شپږ خپې د لاسه موږ دې ته په انګلیش کې ورته هیګزاپوډا وایو چې کوم مطلب چې شپږ خپو والا مخلوق دی. په زمونږ غیر چاپیره دغه کې ماحول کې که موږ ګورو نو چې څومره مچان، میږي، مچۍ، دا ټول چې کوم د په حشراتو کې راځي. بیا په دې کې مختلف کیټګریز دي، څه چې کوم د موږ دپاره فایده مند دي، څه نقصان دی. ها ډاکټر صاحب، د حشراتو اهمیت حوالې سره تاسو ته ډېر ښه پته وي، تاسو په دې باندې ریسرچ کړی دی. نو زه به غواړم دا چې تاسو زموږ اورېدونکو ته دا ووایئ چې د حشراتو اهمیت څه دی. څنګه چې ما شروع کې تاسو ته ویل چې حشرات صرف میږي او ماشي نه دي چې کوم موږ وینو چې یاره مونږ یا تنګي، زمونږ خوب ګډوډي، یا کټمل چې ورته وي، منګوړی چې ورته وي، صرف دا نه دي. بعض حشرات لکه چې ډېر زبردست دغه دي، مونږ له ډېر ښه پیداوار راکوي. د شاتو مچۍ هم یو حشراتو کې راځي.
او هغه چې کوم د موږ د شاتو نه علاوه د موږ د ډېر مختلف قسمه بای پروډکټس ورته وایو هغه هم راکوي لکه ریشم چې شو دې نه علاوه ریشم چې کوم دي هغه واړه کیټرپیلرز وي هغه چې کله موږ وساتو دې د پاره چې موږ ریخه مخلو نو هغه هم ډېر ښکلی هم حشراتو کې راځي هغه هم زموږ دپاره ډېر فایدهمند دی. دې نه علاوه زموږ سره بعض حشرات داسې دي چې کوم لا لیدلی شوي یا نه دي یا چې کوم د موږ یې پېژنو نو او هغه دي موږ هغې ته زموږ د زمیندارو دپاره کسان دوست کیړی ورته وایو موږ اردو کې چې زمیندار دپاره فایدهمند کوم حشرات دي. نو حشرات چې کوم دی نو مختلف کیټګریز ما څنګه تاسو ته ویل چې دي نو دا دوه قسمه چې ما تاسو ته یاد کړه. دې نه علاوه یو قسم انسیکټ دی ته موږ حشرات دي چې ته موږ لیک انسیکټ وایو هغې نه موږ د یو خاص قسم رنګ حاصلو او جی پینټس وغیرہ کې استعمالیږي. نو دا خو هغه دغه دي چې موږ لکه ډایرکټلی فایده راکوي په دغه کې ډایرکټ موږ بزنس یې کولی شو. دې نه علاوه نور هم داسې حشرات دي چې کوم موږ ته په زراعتو کې فایده راکوي. نو دا پشکالي چې دي نو دې ته موږ هسې حشرات ویلی شو دا پشکالي چې په پشکال سیزن کې دا چې راځي او الوزي نه ها پشکالي چنجي ده وای دا بیسیکلی دا سدي چې دا حشرات نه دي دا نیماټودز یو بل یو ګروپ ته چې کوم پزمکه کې اوسېږي او دا د زمکه خاور خوري او خاورې کې چې کوم دنه مونږ له هغه مونږ له فائدہ داسې راکړي چې زمونږ د فصل ته هوا دغه د ذریعہ جوړیږي د دې روټس ته د دې جړو ته چې هوا ملاويږي. نو پس مکه کې چې کله دی ګرځي او سوړی کوي او خاوري خوري نو هغه سره د واټر او د ایر هوا د لپاره خاص کر چینلز جوړیږي چې کوم زمونږ د بوټي د لپاره زمونږ د فصل لپاره ضروری وي. پروفیسر صاحب دا زمونږ د پروګرام فارمیټ دا سده چې د کې موږ اکثر بعضی وخت کار خبریم کو کله خو کله پکې داسې خبریم کو چې خلک ورته ډېر د کار خو نه دي او زمونږ پروګرام کې موسیقي هم شامل وي او موږ کوشش کوو چې موسیقي کوم موږ پروګرام کې پیش کوو نو هغه د ملمه په خوښه باندې وي چې کوم نو تاسو خپل سه موسیقي وره بالکل اورول چې خامخه هر ټیم خو حشرات سوچ نشو کوله نو ځان ریفرش کوله د لپاره خامخه موسیقي اورو او کوشش هم دی چې زیاتره د پښتو اورول چې خپل ژبه هم ده. نو د چا موسیقي تاسو کو دغه زب خبر انجینر سپته هم تاسو ته هغه فرمایش شامل کی په دې پروګرام کې دا د پښتو یو غانا ده د غنی خان کلام دی ټپ ټپ د باران د حشمت سحر आवाज کې غالبا نو هغه نن سبا یو ډېر ښه میوزیک کمبینیشن هم ډېر ښه دی او شاعري اصلي خبره شاعري ده شاعري ډېره ښه ده. زه خپل انجینر صاحب ته ویم چې دا سانګ چې په دې کې شامل کی بادشاہی د جهان سکړې ځان تولې زیات غم د انصاف تل مشکل دی سب زیات کړې سب کم مال را کړ سو ګلونه یو نیاز بن شانت جانان یو وړو کې غوندې باغ او په خوای سند روان ټک ټک د اور ټپ ټپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وای وای د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ټک ټک د اور ټپ ټپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وای وای د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم
چن د لخته ټک ټک د اور ټپ ټپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف دارمان وای وای د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ټک د اور ټپ ټپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف دارمان وای وای د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ګران اردوونکو یو ځل بیا تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. زموږ نننی پروګرام ډاکټر توحید اقبال صاحب سره دی چې هغه اسسټنټ پروفیسر دی په اګریکلچر یونیورسٹی امیر محمد خان کیمپس مردان کې او د حشراتو حواله سره هغه ډیر زیات تحقیق کړی دی. هغه حواله سره د ډیر ښه تجربات دي چې هغه موږ فائدہ واخلو، خاص کر خپل ذمہ دار رونو ته د حواله سره خبرو کو. پروفیسر صاحب زه غواړم چې تاسو د دې زراعتو کې د حشراتو اهمیت حواله سره زموږ اوریدونکو ته څه وایي. حاجی زراعتو کې د حشراتو اهمیت د هغه وخت نه سٹارټ کیږي چې کوم وخت نه مونږه تخم پزمکه کې واچو. اوس زراعتو کې مونږ سره چې فصل راځي نو چې فصل شو یا سبزی شو نو هغه چې کله مونږه تخم واچو نو هغه نو د سٹارټ نه پدې باندې یو کټوام وته وي کټر وته په ساده پښتو کې وي د هغه اٹیک کیږي. دا زیات تر پدې سبزو کې د کټر خطر شروع کړي چې کله څنګه موږ هغه ته بوزغلې ولګو نو په یو شپه کې یا په دوه درو شپو کې چې کوم دی هغه کې کټر چې کوم دی د ځمکې سره بالکل چې کوم دی د دې هغه تنا ویخي نو هغه ځای نه دی هغه بوټه کټ کی دته څه فائدہ نه ورکي خود د هغه یو نیچر دی یو عادت دی د هغه بوټه اوخري او بوټه چې کوم دی بل رسار چې ګورو نغه بالکل مات پروت دی. نو د هغه وخت نه سٹارټ چې د واغستې شي د تخم د وخت نه نو تر واپس تر
تخم راتلو پورې مختلف سټیجز کې مختلف وختونو کې په فصل باندې مختلف قسمه حشرات راځي. په بعضو په شروعات کې اول مونږ ته پښتو کې پشکای وایو یا لارو ته په انګلیش کې وایي یا کټرپلر ورته انګلیش کې وایي چې دا پشکای چې کومینو بیسیکلی دا د یو حشراتو کې هغه نقصان دی سټیج دی چې کوم تعداد سیوای په یو فصل باندې نو هغه له ډیر زیات نقصان ورکوي. هغه خوراک کوي په پاڼو باندې د هغې په تنه باندې او خوراک چې کله دا پاڼو هغې له پاڼې سوری کي پاڼو باندې خوراک کوي نو هغه بوټی چې کوم دی هغې کمزورې پاتې شي نو هغه خپل وده نشي کولی. بل دې نه علاوه هغه د دې تعداد په سیوای نو بعض اوقات هغه دومره بوټي له زور ورکي چې بوټي اړو مخکې تللی نشي ډېر کمزوری پاتې شي. نو دا دغه وخت نه او دې نه علاوه چې کله د دغه وخت نه دی تیر شي مونږ زمیندار پرې اکثر سپری وکړي نو سپری سره دا چې کوم د مختلف قسمه کیمیکل دی په مارکیټ کې اویلیبل دی نو هغې سره دا کنټرول خو شي خو هغې نقصان دا وي چې مونږ سره ماحول چې کوم دی ډېر زیات په دې سپری د لاسه ماحول ډېر زیات آلوده شي. یو خو چې کوم زمیندار سپری کوي هغه ته خپل هم نقصان دی چې بعض اوقات هغه وجود ته ساه په ذریعه سره ولې چې موږ خو هغسې ماسک او هغه څیزونه لاسونو ته سیفټي میجر نه وي سیفټي میجر موږ نه استعمالو نو هغه بعض اوقات بېهوشه شي پکې موږ بعض ملګري بعض زمیندار بعض اوقات چې کوم دی نو هغې له که بېهوشه نه شي نو الټی وکړي تیر شي ساه سره یې تیر شي نو هغې ته ډېر نقصان ورسي. این علاوه زمونږ چې کوم دی که دی سپری پمپ کې کیمیکل اچوي هغه اوبه هغه ټیوبویل دی یا هغې سره ټول پټي که هلته کې چې د څاروي ماروي سریږي نو هغې او که هېڅ هم نه نو ځمکې ته چې کله دا لړ شي نو هغه د هر څه ورسره پلوټ کېږي د هر څه کې چې کوم دی نو هغې نه هغه زهر چې کوم دی خورېږي نو هغه بیا چې ته فرض که ګیا راخېږي او دغه راخېږي نو هغه څاروي ته وجود ته ځي زمونږ انډایرکټلی زمونږ وجود ته راځي چې مونږ هغه پی د هغې سکو یا د هغې غوښه استعمالو نو دا یو دغه دی نقصان دی دغه دی د کیمیکل چې مونږ استعمالو چې هغه زمونږ وجود ته واپس را رسي ډایرکټلی یا انډایرکټلی د حشرات وجلو په چکر کې د حشرات وجلو په چکر کې نو حشرات خو ووجني خو اثر وسره زمونږ باډي ته زمونږ جسم ته هغه کیمیکل چې کوم دی مونږ ته را رسي د نن سبا چې د مختلف قسمه بیماری دي خاص کر کینسرس دي نو هغې یو وجه دا هم ده چې مونږ د ارګینو کلورایډز ورته وایي دا چې کوم پیسټیسایډز دي کوم کیمیکل دي هغه مونږ استعمالو او هغې سره یو فایده خو میلاویږي خو بل طرف ته مونږ ځان د هغې نه غټ نقصان کوي. خو ډاکټر صاحب د دې بیا څه علاج دی دغه پیشکې چې دا کوم دغه کوي تنه کې بوټي وښي د خپل شوق دپاره نو دې هم وجل غواړي نو د سره به څه کوو؟ د دې چې مونږ سره مختلف طریقې دي یو ورته وایي کسان دوست کیړی ورته وایي چې که هغه مونږ وپېژنو او هغه مونږ د هغې تعداد مونږ سره په ټي کې سیوا کېږي نو هغه مونږ دپاره فایده مند دی او همیشه قدرتي دغه عمل دی دا چې د هر دغه دپاره هر نقصان دې څیز دپاره قدرت یو توړ پیدا کړی نو د دې دپاره هم توړ شته دی خو مسله دا ده چې مونږ هغه پېژنو نه چې هر کله مونږ هغه چې کوم فایده مند حشرات دي هغه وپېژندل نو مونږ به په سپری باندې ملاتړ ډېر کم کوو بلکې مونږ به هغه څیزونو ته مونږ زمیندار چې هغه فایده مند حشرات ویني نو پای باندې هم سپری کوي یاره بس په پټي کې مې موټرګۍ لیدلی او بس سپری پې کوي حالانکې موټرګۍ چې کوم عام زمیندار لیډي برډ ته وایي نو هغه یو فایده مند شی دی زمونږ دپاره په غنمو کې خاص کر راځي او په غنمو باندې یو خاص یو ماشی ورته دی وایي شین کلر کې یو ماشی پای باندې هغه خوراک کوي باقاعده خوري خپله نو چې خوري او زمیندار زمونږ هغه موټرګۍ ووینو نو هغه شین یا لیدلی یا نه خو په دې موټرګۍ باندې خامخا سپری کوي خو پته ورته دا نه چې دا موټرګۍ چې کوم دی زمونږ دپاره فایده مند دی. دغسې نور هم بلا شی مونږ سره نیچرل انیمیز دي چې کوم د دې کیمیکل د اثراتو د لاسه هغې تعداد بیا کمیږي چې په یو شیز باندې سپری وشي نو دا نور د هغې د بوی د لاسه هغه ځای نه تښتي یا چې کوم د هغې د اثراتو د لاسه هغه ځای نه تښتي نو هغه فایده مند چې کوم حشرات دي نو هغه هم هلته کې نه دغه کېږي نو مونږ ته ټیک ده په سپری باندې مونږ سره دغه کنټرول شي خو که مونږ هر کله دا وپېژندل چې مونږ ته په پټي کې کم
حشرات چې کوم د فایده مند دي او کم نقصان دی نو د دې سره به زموږ ډېره غټه مسله د سپری کولو حل شي. په سپری باندې به خرچه نه به هم مونږ بېغمه شو او د هغې د مضر اثرات چې کوم دی هغې نه به هم لغوندې مونږ ته ریلیف میلاو شي، لږه په آرام به شو دی. نو دا زمونږ سره دغه دی. خو اوس دا یو غټه مسله ده چې هر یو زمیندار پوهه کول او هر یو زمیندار په دې حشراتو پوهه کول دی، په فایدې او په نقصان، په ښه او په بد پوهه کول، دا ځان له یو پوره ګران کار دی. ګران داسې دی چې که زمیندار کور ناست یا پټي کې وي نه خو ټایم وښکلی نه شي چې هغه راشي چې تا ټریننګ ته یا دغه ته. او که سرکاري طور باندې ګوري یا که مونږ ته ګوري چېرې مونږ لاړ شو نو مونږ یو کس یا دوه کسان کم زمیندار ته ځان ورسو. نو د دې دپاره کوشش کوو تاسو په ریډیو باندې راشئ بالکل جی، او چې څومره هم زمیندار خلک دي یا چا سره باغونه دي یا کم داسې دې شعبې سره تعلق ساتي، بالکل تاسو اواز تاسو خبرې هغې ته ورسي او هغې بیا په دې باندې عمل وکړي او د دې پیسټیسایډ د مضرو اثراتو نه خپل بوټي، خپل ماحول، خپل ځان وساتي. ډاکټر صاحب تاسو د دې دغه خبره وکړه چې داسې د فصل دپاره داسې حشرات هم شته چې هغه کم نقصان دی حشرات دي هغې وجني یا هغې سره دشمني کوي یا د هغې خلاف کاروایي کوي. نو هسې زما ذهن کې یو سوال دا دی چې فرض که دا د دې دا تعداد چې وي دا چې کم ماحول دوست وي یا کم د دې فصل دپاره نقصان دی نه وي او هغه حشرات ختمولو کې کردار ادا کوي، نو د دې تعداد دومره وي چې دا دغه ماحول دشمن حشرات چې دي دا ختم کړي د دغه هغه دې کې جی. او دا خبر ستاسو بالکل ټیک ده چې حشرات دا هم دي، حشرات هغه هم دي چې کوم فایده مند دي نو دا هم حشرات دي او د دې هم د وجود یو خاص ټمپریچر او یو خاص دغه کې دی پاتې کېدی شي. یعنې چې ګرمي یا یخني زیاتېږي نو دی هم هغې سره هغې ته مري یا چې کوم دی نو دوی پټېږي، ځان د یخ او د ګرم نه بچ کوي. نو دې دپاره دا وي چې مونږ لکه یو ټرایکوګرام یو دغه دی ټرایکوکارډز ورته وایي، مونږ د نن سبا ترناب فارم کې شته دی، مخکې به دلته مردان کې شوګر کراپ کې د ایکسټنشن ډپارټمنټ کې وو چې دا ټرایکوکارډز به دې زمیندارو له ورکول. عام دورسه ګران بنو د کیمیکل په نسبت هغه به لکه که فرض کیمیکل په 100 روپۍ خرچه کېږي دا په 100 روپۍ دوره فرق به و. خو هغه ټرایکوکارډز چې کله به دوی په پټي کې ولګول واړه کارډونه به دې باندې به د هغې فایدهمند حشراتو ایګز انډې چې کوم دی نو هغه پرې لګېدلې وې، موسم سره به هغې نه بچي راووتل او هغه بچي به چې کوم دی د چې کوم مضر حشراتو کوم نقصان دی حشراتو هغې سره به دوی بیا جنګ کو هلته به د تعداد سیوا کېدو ته نه پرېښوده. نو دغه قسمه پروجیکټس دغه قسمه حشرات چې کله د دې تعداد سیوا کولو طریقه موږ سره هم دغه ده چې مختلف د دې ایګز راوړو آی کارډ راوړو او هغه د خپل پټي حساب سره لکه فرض که چا 0 پټی دی نو هغې دپاره لکه فرض که 4 کارډه لګي که نه نو دغسې چا 2 جیربۍ نو هغې حساب سره زیات راواخلي او هغه زیات اسی بس پاڼې پورې سټیپل کا او خپل به قدرتي طور هغه خپل تعداد سیوا کېږي د هغې بیا چې نه بچي راوځي بچي بیا خپل نور بچ پیدا کوي نو تعداد اټومیټیکلی سیوا کېږي. خو هر کله فرض که زما یو 2 جیربه پټی دی نو ما سپری نه ده کړې نو زما په پټي کې خو به د تعداد سیوا خو که ما سره غیر چاپېره پټو کې د هغې مطلب سپری کوي یا نور کسان مثلا نور زمیندار چې دي نو هغې بیا مضر اثرات د لاسه د دې تعداد هم کمیږي. خو که ما سره هغې هم دغسې کار شروع کړي چې هغې هم دغه ټرایکوګراما یا ټرایکوکارډز دی لګوي په خپل پټو کې نو ډېر زر به هغه یو سیزن کې چې کوم دی د دې تعداد دومره سیوا شي چې دې ته به د سپری کولو ضرورت نه راځي. ها ډاکټر صاحب تاسو د تاسو چې کومې خبرې کوئ نو دا خو یو عام زمیندار دپاره دومره اسانه نه وي چې هغه په دې پوه شي یا هغه د هر بیمارۍ یا د هر داسې حشرات چې هغه مضر دي د فصل دپاره هغې باندې ځان پوهه کړي. دې حوالې سره ستاسو د یونیورسټۍ د طرفه یا حکومت د طرفه داسې څه اقدامات شته یا داسې څه مدد کېږي دې سره چې دې رهنمایي وشي؟ د اګریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ یو خپل سیکشن دی فارم سروس سینټر ورته وایي. په هر اګریکلچر ایکسټنشن آفس کې فارمر سروس سټیشن جوړ شوی دی. هغه ټوټلی د رهنمایۍ دپاره دی او هغه اوپن وي هر ټایم. اوس هغې کې هغې دا دغه کړی دی چې کوم زمیندار دې سره رجسټرډ وي
ان هغه له باقاعده موبایل اپلیکیشن ورکړی دی او اکسس ورکړی دی چې هغه د فرض کړئ سیس باندې نه پوهیږي یو حشرات باندې نه پوهیږي یا یو بیماری باندې نه پوهیږي یا یو بوټي کې څه کمزوري یا څه دغه ته محسوسیږي نو دا یې نه تصویر وباسي او هغه مکه سافټویر باندې هغه اپلوډ کوي هغه ته به ایکسپرټ چې کوم دی واپس کال به ورته کوي که په میسج پوهیږي میسج به ورته کوي چې بای د دې دا مسله ده ته په دې طریقې باندې دا مخکې دا فرض کا استاد اسمکې ته د نایټروجن ضرورت ته نایټروجن ورته استعمال کا فاسفورس ضرورت ته فاسفورس استعمال کا کدی ته اوبو کمې ده اوبو ورکا اوبو زیاتره چې څه قسمه دغوي ایکسپرټس پوتا اک یو اپلیکیشن په ترو باندې ولې چای کې اګریکلچر ایکسټنشن اګریکلچر ریسرچ او زمیندار دا درواله په یو اپلیکیشن باندې انټیک دي کنه نو هغه خو مسله دار چې زموږ زمیندار ځان رجستر کې دی سره او هغه په دې باندې ځان پوي کول په سافټویر باندې نو دې ډېر مسله به دا غنوم حل شي زمونږ په دې ملک اکثر تاسو ولیدلی وي چې ډېر روایتي طریقې سره ذمہداري کیږي یا کو چا باغونه کړلي دي نو کوشش دی چې بس هغه چې کومه طریقه هغه د پلار نه کنه یا یو طریقې کار را روان دي بس پاغه باندې عمل کوي خو نوې طریقو طرف ته نه ځي نو زما سوال تاسو دی چې دا ذمہدار بس څنګه دې طریقې تمنګ راولو یا دې طرف ته بداغه توجه دا کو چې تاسو اګریکلچر ایکسټنشن سنټر ته ورشي یا د حواله سره مین زینو ته ورشي چې کوم ځای کې د حواله سره ریسرچ شوی دی ته دی چې که فائدہ ځان لزیاتول غواړي نو لغوند خواري خو بکی زمونږه کومګه ډیر لري نه صرف خپل نږدې صوبې پنجاب سره خپل زمیندار کمپیر کو او سره نو هغه زمیندار خپ دی چې هغه تنن سره یو خبر پته ولګي چې زما دغه نه فائدہ دبلیږي یا زیاتیږي زمام د دې سمکه نه خو که زه فلانه کار کوم نو ماته به دې فائدہ دور راسي لږ تاوان به کوم خو ډیره ګټه به راسي نو هغه خلک یې کوي هغه خلکو بل دغه دام د چیز مکه لګ زیاته ده هر زمیندار سره په جربونو نه په مرابوز مکه نو هغه ځکه هم دغه په منډه باندې اخلي خو زمونږ کو ګورې زمونږ زمیندار وړوکې زمیندار دی زمکه وسره کم وي یا زیاتره اجاره زمکه وسره نو هغه دا سوچ کوي چې بس داشته زمکه نه داشته فائدہ والم دا ډیره دا هغه په لکه تجربه نشي کوله بیا زړه پیدا نشي کوله چې کده فرض ک په دې خرچه سیوا کم او ماته فګټ را نه کینو زما خو دغه یو سیزن دی او هغه کې ماته نقصان شونه بس بیا بل سیزن ته زه نشم برابرې دی زموږ زمیندار غټه مسله دا چې اول خو ځان مونږه هغه ادارو سره ان ټچ نه ساتو او که ان ټچ اوم ساتو نو مونږ وایو یار که مونږ ته شی فری میلاو شو د حکومت د طرف نه الای به سفر درکار کوم نو بعض سیزونو کې دا وی چې لکه خپل د زمیندار یو انټرست هم پکار دی کې دې شی بعد وخت له حکومت هم سپورټ ورکي چې تخم ولا یا ارزان قیمت باندې ورکی یا ولا داسې ماشينري ورکی یا زمونږ بعض ادارې دي چې هغه د ماشينري وی وسره هیوی ماشينري وسره وی چې کم عام زمیندار نشي ساتلې نو هغه حکومت ورکړي وي خو دې ته پته نشته نو هغه به الله دې ته پته لګي چې د دفتر سره خپل تعلق جوړ کی هلته ځان رجستر کی نو چې سوم داسې ټریننګ کیږي چې سوم داسې اپډیټ راځي د اګریکلچر سره حواله سره نو دی به خبرېږي او هغه ټریننګز ته به راغواړي هغه که د دې پټو کې څه کار کولی یا که دفتر کې څه ټریننګ ورکولی نو دواړه لیا سره به دې ته فایده وي ډاکټر صاحب یو بل سوال به زه تاسو نه د حوالې سره کول غواړم چې یو خو د اګریکلچر ایکسټنشن سنټر شو چې کوم سرکاري سطح باندې یو کار روان دی اکثر مونږ ګورو چې بعضی مسایل داسې وي یا د زراعت یو ډیره غټه شعبه ده نو دې کې پرایویټ سیکټر هم څه کردار ادا کوي د تحقیق حوالې سره یا د ذمہدارو چې کوم مسایل راځي هغه کې د دې څه کردار وي زم چې تاسو د سرکاري سطح نه هټ کې پرایویټ سیکټر حوالې سره کو تاسو سره معلومات یا داسې څه غي باندې تاسو لګرانه واچوي بالکل جی پرایویټ سیکټر کې هم زمونږه ډیر شي کمپنیانې دي هر کال نوې کمپنیان رجستر کیږي خو زیاتر آی کې چې کوم دنو پیسټیسایډز کمپنی دي پیسټیسایډز کمپنی هغه دي چې کوم د زراعتو د کیمیکل خرڅي ته هغه انسیکټ یا حشرات کنټرول کولو لپاره دا یو د ټیک خبره ده چې حشرات چې کوم د څنګه په کیمیکل کنټرول کیږي دومره به نور څه باندې 2000 کنټرول نشي ولې چې هغه نن سپری کې نه 3 ورځو کې 4 ورځو کې تاسو ته هغه رزلټ درکړي نو هغه د وجهي تعداد سیوا د کمپنیانو هم یو بزنس روان دی یو کاروبار روان دی
خو هغه وسره پکاره چې دا رهنمایي زمیندار ته ورکوي چې زمیندار په دې زراعتو په دې پیسټیسایډز باندې لغونډې ګایډ کوي چې د دې فایده نقصان او د عوام دوست یا چې کوم ښه حشرات دي د هغې په دغه باندې هم پوهه کوي ورسره صرف خپل بزنس او دغه پورې نه ده بلکې دغه پورې ده چې هغې سره چونکې الریډي دې فیلډ ته ځي زمیندار خوا ته ځان رسوي نو هغې له پکار دي چې ورسره په دغه څیزونو هم پوهه کول کوي چېرې که دا تعداد وي د ستا د حشراتو نو په دې باندې ولې چې هر حشرات مختلف یو اکنامک انجری لیول ورته مونږ وایو چې هغه ځای نه او اکنامک تھریشولډ لیول چې هغه تھریشولډ لیول ته نوي رسېدلي په باندې سپری ضرورت کمپنیانې هم وایي چې نشته نو په کار چې مونږ چې کوم کمپنیانو ملګري دي کوم انډسټریز دي دلته کې چې هغې هم دا خپل یو کار وګڼي چې یاره صرف کیمیکل خرڅول نه دي بلکې دا زمیندار رهنمایي کول هم زمونږ کار دی نو دا به لږه په حکومت باندې هم اسانه شي او په زمیندار ته به زموږ ډېر اسانه شي. او د دې دا چې کوم اګریکلچر یونیورسټي دی یا چې کوم یونیورسټو کې د اګریکلچر سره ریلیټډ ډپارټمنټ دی په دې کې داسې تحقیق او دغه کېږي چې مطلب تاسو ویلی شئ چې څه حده پورې هغې خپل کار ادا مونږ جی بالکل مونږ تحقیق زمونږ کار دی سبق خیل او تحقیق کول دا دوه زمونږ مین کارونه دي نو مونږ سټوډنټانو ته سبق هم ښیو کتاب ورته هم ښیو چې دې کې دا دي او بیا هغه څیزونه مونږ ته پریکټیکلی په فیلډ کې په ریسرچ کې باقاعده مونږ په بی ایس سی لیول باندې او په ایم ایس سی لیول باندې زمونږ باقاعده د دې ریسرچ کریډټ اورز وي چې کې دا مونږ دوی ته وښیو چې دا ریسرچ دی او د دې دا فایده ده دا فایدیت دی نقصان او فایده ورته مونږ وښیو چې داسې طریقې سره به دا کوئ نو هغه مونږ یو قسم ټریننګ هم ورکوو هغه سټوډنټانو له او بیا هماغه سټوډنټس چې کله فارغه شي نو مختلف ارګنایزیشنز کې که پرایویټ سیکټر کې دي که ګورنمنټ سیکټر کې دي نو بیا مخکې ذریعه جوړېږي زمونږ د زمیندار د رهنمایۍ دپاره. زموږ اورېدونکو پروګرام اوري د حشراتو حوالې سره د دې اهمیت او افادیت حوالې سره خبرې اترې به روانې وي خو زه به غواړم دا چې یو ټریک پکې بل شامل کړو نو زه دا سلک ډېر خلک چې د چا زراعت سره ډېر تعلق نه وي که نه نو هغې ته به لږ غوندې ریفریشمنټ هم میلو شي نو که تاسو یو بل ټریک وایي چې موږ دې کې شامل کړو نو بل د چاګانې وي داسې ستاسو خوښه وي یا یو سنګر وي د فیاض خشکی په آواز کې د وصال طبیب راشه. زه به خپل انجینیر صاحب ته وایم چې د فیاض خشکی صاحب په آواز کې دا ګانې چې دا پکې شامله کړي او په زموږ څومره اورېدونکي دي هغې باندې دې هم دا ګانې اوري. وصال طبیب راشا د هجران پتور شپو کې د وصال طبیب راشا د هجران پتور شپو کې د جهان دی حسرتونا د دردمندو پاسینو کې د وصال طبیب راشا ہجران پتور شپو کے سترګي سلور کړی اندلی بوشا کنار شم ما دا دوا سترګي سلور کړی اندلی بوشا کنار شم درې غبیا یو زل مسکې شوې زرکستر گستر بغلو کې د جهان دی حسرتونا د دردمندو پاسینو کې د وصال طبیب راشا
د هجران پتور شپو کې جهان دی حسرتونا د دردمندو پاسینو کې د وصال طبیب راشا د هجران پتور شپو کې مخاپی خیگی دے خبر دی زارین وائی چی بس مخاپی خیگی اسی پروتیم بندیوانا ستاد زلف پرسو کے دا جہان دی حسرتونا دا دردمندو پاسینو کے دا وصال طبیب راشا دا ہجران پتور شپو کے دا وصال طبیب راشا دا ہجران پتور شپو کے دا جہان دی حسرتونا دا دردمندو پاسینو کے دا وصال طبیب راشا دا ہجران پتور شپو کے دا وصال طبیب راشا دا ہجران پتور شپو کے ګران اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. زموږ پروګرام د حشراتو حوالې سره دی. اسسټنټ پروفیسر ډاکټر توحید اقبال صاحب موږ سره دی. پروفیسر صاحب زموږ د پروګرام ټایم هم ختمېدو کې دی، خو زه به غواړم دا چې تاسو یو خو دا ووایئ چې تاسو مجموعي طور باندې د حشراتو حوالې سره خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ، او دویم د حشراتو حوالې سره چې زموږ کوم ذمہدار رونه دي هغې ته څه ویل غواړئ چې څوک ذمہدارۍ شعبې سره وابسته دي؟ چې کوم هم زمونږ ملګري ذمہدارۍ سره اګریکلچر سره تعلق ساتي، که وړوکی ذمہدار دی او که غټ ذمہدار دی، هغې ته پکار دی چې نن نه 20 کاله 30 کاله زړې چې کومې طریقې دي د اګریکلچر، نو که هغې کې پاتې کېږي نو هغې حساب سره به هغې ګټه وټه هم هغې حساب سره وي. نن ټیکنالوژي ډېره ایډوانس شوې ده، ډېر غټ تاوان پکې نه کېږي، ډېره غټه خرچه نه غواړي. حکومت والا هم مختلف طریقو سره سبسیډیز ورکوي، چې ته مشینري ورته میلاویږي، چې ته ورته تخم چې کوم دی په ښه ریټ میلاویږي، او ښه ریټ هم خو جینون یا ښه شی اصلي تخم ورته میلاوېدل هم د زمیندار دپاره یو غټه مسله وي، خاص کر چې کوم وخت کې دی غنم کري. نو دا دغه دپاره به دی پکار دا ده چې ځان لغونته کې د فارم سروس سنټر سره اګریکلچر ایکسټینشن ډپارټمنټ سره ځان رجسټر کړي، نو هغې به دا فایده وي چې څه هم اپډیټ راځي، څه هم نوې ټیکنالوژي راځي، نو هغه به هغه زمیندارو ته په ټایم باندې پته لګي. د دې نه علاوه چې کوم زموږ عام ملګري دي چې کوم
په کورونو کې د منګړو نه د کټملو نه د ماشو میګو نه تنګ وي. نو هغې ته به هم زه دا وایم چې پخوا به د ماشو تعداد ډېر نه و. وجه دا وه چې کچه کورونه بو او هوادار کورونه بو او کور کې به لرګي بلیدل لوګي بو. نو هغې سره به هغه اټومیټیکلی که یو ماش یو ځای ته راځي نو هغه نه راځي. نن سبا مونږ څه کوو چې یا ورته موسپل هغه دغه ولګو کیمیکل ولګو په سر او په مخ او په لاسونو، یا چې کوم دی مونږ دغه وکړو هغه کوایلز ولګو. نو لوګی هماغه هم دی، خو چې کوم لوګی به د پخوا د کټوای د پخولو نه د لرګي د بلولو نه دغه کېدو هغې اثرات بل شانو، او دا مونږ چې اوس کوم کیمیکل دغه کوو ځان ته لوګی کوو نو د دې اثرات بل شان دي. نو ښه دا ده چې مونږ بعض څیزونو کې مکه زاړه روایات برقرار وساتو. زه خپله هم اکثر کور کلي کې دا خبره کوم چې هغه د سوټو ډکله شان به یې جوړه کړې وه، نو چې هغه به لوګی وه نو د هغې ډېر تریخ سمیل به نو هغې د لاسه بعد چې څه قسمه حشرات وو، که میږي وو که ماشي وو که مچان وو، هغه به د هغه کور نه او هغه علاقې نه به هغه هلته کې به نه به. اوس هم که تاسو وګورئ داسې علاقې شته دی چې کوم ځایونو کې لرګي استعمالیږي، نو هلته کې به تاسو ماشي د شپې خوب ته تنګۍ به هم نه. نو هغې وجه دا ده چې هغې اوس هم هغه ماحول لا شته. نو چې ځان سیفټي غواړي او پوهېږئ چې یاره لکه ته ما کیمیکل باندې او په دې سیزونو باندې ډېره به ډیپنډنسي نه وي، نو ښه به دا وي چې بعض سیزونو کې مونږ سپېلني لوګي کول به پخوا، نن سبا زه په دې نوي کورونو کې یا په چې کوم دغه جوړ شوي پاخه جوړ شوي کورونه نو نه پکې هغسې لوګي څوک کوي، نه پکې چې کوم دی هغسې لرګي څوک بلئ، د ګیس پخلی شو. نو هغه سیزونو د لاسه زمونږ منګوړې مچان او ماشي دا په کورونو کې ډېر زیات شو. ډېره مننه توحید اقبال صاحب، تاسو راغلی. ګران اردوونکو را روان پروگرام پر اجازت غواړو. د الله په امان. لاڑک میں نظر شی، لاڑک میں نظر شی، زبستا لارے تگورما رادشی اجل خود وفا لارے تگورما لاڑک میں نظر شی، زبستا لارے تگورما. خلقنا بغلا لارے تگورما رادشی اجل خود وفا لارے تگورما لاڑک میں نظر شی، زبستا لارے تگورما. فکر
چار کے سودا لارے تگور رادشی اجل خود وفا لارے تگور لاڑ کمی نظر شی زبستا لارے تگور لارے تگور لاڑک میں نظر شی زبستا لارے تگور زم خو بیا پشالارے تگور رادشی اجل خود وفا لارے تگور لاڑک میں نظر شی زبستا لارے تگور